الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زه عنایت الله اصلاحي ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دی وخت کې زمونږ سره په سټوډیو کې او د جامعة الاصلاح په دفتر کې جناب مفتی عبدالودود صاحب رئیس دارالافتاء جامع عالیه احیاء علوم بلامبټ هغوی زمونږ سره موجود دي او هغوی له موږ دعوت ورکړی دی او انشاءالله تعالی نن په یو اهم موضوع باندې به ستاسو په مخ کې انشاءالله د هغوی گفتگو وي. تر ټولو نه وړاندې زه مفتي صاحب ته خپل پروګرام ته په راتګ باندې خوش آمدید ویم. اهلا وسهلا مرحبا ورته ویم. مفتي صاحب محترم مختصر تعارف د هغوی زه ستاسو مخ کې ږدمه چې مفتی عبدالودود صاحب د څه تعارف محتاج نه دی. د 2020 نه په جامع عالیه احیاء العلوم بلامبټ کې د افتاء او د تخصص د شعبې نگرانی کوي او دا 2025 پورې هغوی هم په دې جامعه کې الحمدلله مصروف دي په درس و تدریس کې. د سونو په تعداد کې الحمدلله متخصصین او متخصصات د دوی نه د افتاء او د تخصص سند اخیستی دی. د هغوی چې کوم تعلیمي کیریر دی په صوبه خیبر پختونخوا کې په مختلف تحریکي مدرسو کې لکه جامع اسلامیه تفهیم القرآن، جامع رحمانیه درگۍ، دغه شانې جامع حقانیه سنګوټه سوات، باجوړ، د دې علماء کرامو نه سبقونه ویلي دي او د هغې نه وروستو بیا دور حدیث د پاکستان مایاناز تعلیمي ادارې جامعه دارالعلوم کراچي د هغې نه دور حدیث کړی دی او د هغې سره سره هم د هغه ځای نه کراچۍ نه هغوی تخصص هم کړی دی او په دې تخصص په شعبه کې د هغوی ډېر لوی الحمدلله خدمات دي او ډېر لوی کنټریبیوشن دی د هغوی آنلاین تخصص هم الحمدلله جاری دی چې په هغې کې د پاکستان د مختلف جامعاتو محتممین، ناظمین، مدرسین، شیوخ القرآن، شیوخ الحدیث هغوی د دوی سره آنلاین تخصصات هم کوي. په دې میدان کې د هغوی کافي تجربه ده. نن زموږ خوش قسمتي دی چې هغوی زموږ سره موجود دي. دې نشست کې به موږ چې کوم موضوع باندې نن بحث کوو انشاءالله مفتي صاحب په هغې باندې خبره کوي د هغې شرعي پهلو باندې شرعي نقطه نظر باندې. کوم سینټ پاکستان کې چې کوم بل پاس شوی دی چې د هغې په باره کې چې میګو یا شروع دي چې دا به د پاکستان یو نافذ العمل قانون ګرځي به اگر چې د هغې په باره کې یو ریسپانس هم راغلی دی د دیني جماعتونو د مختلف طرفونو نه سیاسي ګوندونو هم د هغې ریسپانس راغلی دی. هغه مسله دا ده چې سینټ پاکستان مجوزه بیل کې داري چې پاکستان کې چې کله یو هلک او جنۍ واده کوي د هغې دپاره عمر چې دی دا به 18 سالي. بالفرض که د 18 سال نه مخکې چېرته چا واده وکړو هلک او جنۍ چېرته رشته وکړله د هغوی نکاح وشوله نو د دې نکاح اندراج به نه کېږي یعنې دا نکاح به کالعدمي او بالفرض که چېرته یو پلار یا مور د داسې هلک او د جنۍ نکاح کوله چې د هغې عمر د 18 سال نه کم دی نو دا به یو قانوني جرم وي. نو زه په دې حوالې سره مفتي صاحب په خدمت کې اوس سوالات بږدم انشاءالله تعالی مفتي صاحب به د هغې تسلي بخش جوابات راکوي. مفتي صاحب محترم د ټول نه اول سوال دا دی چې د نکاح دپاره شریعت داسې څه د عمر تحدید کړی دی چې په دومره ټایم کې نکاح پکار ده او په دومره ټایم کې نکاح نه ده پکار. په دویم تعبیر باندې دا سوال داسې کولی شم چې آیا د نکاح دپاره 18 سال شرط ښودل دا شرعي نقطه نظر باندې دا جایز دی او که نه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټول اول خو ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو ما د خپل سټوډیو کې د گفتگو مقرره کړله. الله یې تاسو له دې ډېر او تېر اجر درکړي. امین جزاکم الله خیر. د نکاح دپاره بنیادي طور اسلام چې کومه خبره کوي هغه د بلوغ خبره کوي. کله چې هلک او جنۍ بلوغ ته ورسېږي نو دې د نکاح جوګه شي او د نکاح اهل شي. سپیسیفیک د هغې عمر تحدید دا لازم او ضروري نه دی. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره چې کومه نکاح شوې ده نو د هغې ته چې کله موږ ګورو په هغه کې دا مجوزه عمر چې کومه خبره کېږي داسې خبره نه ده. زموږ ستاسو په دې مشرق برصغیر پاک و هند کې عموما نکاحونه په دې بعضې علاقو کې په کم عمرۍ کې کېږي یعنی د بلوغ نه مخکې د بلوغ نه مخکې هم کېږي یا په 13-14 سال کې کېږي. عموما د داسې خاندانونو اکثر مسایل پیدا شوي دي او د هغې بنیادي وجه دا چې په دې عمر کې کوم نکاحونه وشي نو دا هلک هم میچور نه وي جنۍ هم میچور نه وي عموما دا بیا طلاقو طرف ته خبر لاړ شي یا د هغې طرف ته خبر لاړ شي ذهن هغه پوښتنه
شاید چې په دې بنیاد باندې دا سوچ شوی دی چې موږ د عمر تهدید کول پکار دي. نو د عمر داسې تهدید خو نه دی. البته دا خبره ده چې کله د هلک او د جینۍ د نکاح معاملات طی کېږي پکار دا ده، ښه خبره دا ده چې د هغې ذهني حالت هم وکتلی شي او د هغې سره د هغې میچورټي دا معاملات هم وکتلی شي. شرعاً به لازم او ضروري نه چې 18 سال نه مخکې نکاح کومه وکړلی شي، نو دا به کله آدم تصور کېږي او دا به مطلب دا چې لکه دغه مور او پلار یا دغه چې کوم دي هغې له به سزا یا داسې څه شی تجویز کېږي، نو دا به شرعاً درست نه درست نه یعنی د دې حوالې سره بنیادی مسله دا ده چې د نکاح لپاره داسې د عمر تحدید شریعت نه وضع کړی چې خامخا به دا په 18 سال وي 16 سال وي. یعنی د مفتي صاحب ستاسو خبرې مقصد دا دی چې د نکاح لپاره چې کم شرط دی نو هغه بلوغت دی. یعنی چې الک و هغه بلوغ ته رسېدلی وي، بالغ وي، او جنۍ بلوغ ته رسېدلی وي. یعنی کله چې دا بلوغ ته ورسېږي دا د جوګه شول چې د نکاح کولی شي، د نکاح په بندن کې هغه ځان ورکولی شي. دې سره زما خپل خیال هم دا دی چې یعنی په کم تناظر کې چې دا بیل مخې ته راوړلی شوی دی چاره څه وجه ده چې د پاکستان سینټ اف پاکستان یا د پاکستان کم سکالرز دي یا کم پالیټیشنز دي یا حکمرانان دي هغه دې طرف ته لاړل چې هغوی یو تحدید کوي چاره موږ د نکاح دپاره 18 سال موږ مقررو. ممکن ده چې دغه څه سوشل امپیکټ هم وي که نه چې معاشرتي څه داسې اثرات وي چې هغوی دا خبره ابزرو کړې وي، د هغې مشاهده کړې ده چې د 18 سال نه چې کم ودونه شوي دي شاید په هغې کې د طلاق ریشو ډېره زیاته ده، یا د هغې مطلب دا دی چې د 18 سال نه کم ودونه شوي دي هغه کورونه آباد ډېر زیات نه دي، یا دا چې د 18 سال نه مخکې کم ودونه شوي دي نو د هغې وروسته مسایل راغلي دي. ممکن ده چې په دې تناظر کې دا بیل مخې ته راوړلی شوی. خو د دې سره سره لکه دا سوال زه بیا کوم چې یقینا چې موږ د سوشل امپیکټ ته ګورو چېرې د دې څه داسې اثر دی چې د دې نه معلومیږي دا چې 18 سال پکار دي او بلوغ اگر چې شرط بلوغ دی خو دې 18 سال ښودل غواړي. آیا د پاکستان پارلیمنٹ دی، سینٹ پاکستان دی، یعنی اینی هاؤ جہاں بھی ہو پاکستان میں دنیا بھر کے اندر چرتم جیوی آیا دا یو پارلیمنٹ ته حق حاصل دی چې هغوی په داسې قسمه شرعي مسلو کې تحدید لیمیټیشنز وکړي، یعنی هغوی د نکاح دپاره داسې عمر مقررولی شي دا اتھارټي د هغوی دا آی نو د دې باره کې د اسلام نقطه نظر څه دی او ستاسو په دې کې شرعي نقطه نظر څه دی؟ زه به د سینټ اف پاکستان د خبرې نه مخکې به یو بله خبره وکړم او بیا دغې خبرې ته عموما زموږ او ستاسو په معاشره کې په دې نکاحونو کې اختلافات ولې راځي او دا معاملات عموما خرابۍ طرف ته ولې ځي؟ په دې کې بنیادي وجه دا چې کله د هلک او د جینۍ نکاح کېږي عموما موږ ډېر زیات توقعات وابسته کوو. جی هغه توقعات چې کله وابسته کوو نو په مرور د زمانې سره د وخت په تېرېدلو سره زموږ هغه یوه توقع ماتېږي چې توقع ماتېږي په زړه کې یو دراړه غوندې راځي، مسایل پیدا کېږي. دا انګور د کور ته راشي نو دا زما انګور ده دا به موږ له داسې کوي د بچو تربیت به کوي دلته به د کور کیچن به سنبالوي توقعات ډېر وابسته او د هغې عمر هغه شانې میچ کېږي نه بیا هغه شان میچ کېږي نه د هغې په نتیجه کې یو توقع ماتېږي، معاملات خرابۍ طرف ته ځي. خو موږ دا خبر په اسانۍ سره داسې وکړو چې موږ د توقع په دې باندې اندېښنې وابسته کړو. اندېښنې مطلب دا دی چې چېرته د دې مثلا د کلر مسله داسې خو به نه وي، دا به زموږ په کور کې د روټۍ د پخولو مسله هغه کې به څه کمی کوتاهي نه وي، په تعلیم کې خو به څه داسې مسله نه وي. نو د سره چې یو اندېښنه وابسته وي او بیا هغه د هغه یو اندېښنه د هغه ماتېږي، هغه یو شی دته ښه په نظر راځي. زما دا خیال چې کېدای شي دي کچن معاملات د دې ټیک نه وي، نو ماشاءالله هم برابر دي. تعلیم کې کېدای شي مسلې هغه معاملات درست شول، نو وخت په وخت باندې دې په دې محبت کې اضافه کېږي او د هغې هغه معاملات درستګۍ طرف ته ځي. عموما زموږ د اختلافاتو چې کوم بنیادي سبب دی هغه د توقعات وابستګي ده. یو پکې دا هم ده، دا خبره هم ده چې زموږ او ستاسو په دې معاشره کې کله چې د هلک او د جینۍ نکاح وشي نو د هغې د رخصتۍ نه مخکې عموما اگر چې نکاح وشي نو بیا خو شرعي اجازت ده چې خبرې وشي، خو لکه د هغې اخلاقي نقصان دی چې هغې چې څه وي هغه د هغې نه مخکې هغه تقریبا ایکسپوز شي، هغه شخصیت یو بل ته ښکاره شي شخصیت ښکاره شي چې هغه چې کله ښکاره شي نو د هغې نه پس بیا د دوی سره د یو بل دپاره څه شی نه د نکاح نه پس د رخصتۍ نه پس څه شی نه. عموما اختلافات په دې وجه راځي. دویمه خبره چې تاسو کومه وکړه چې آیا ریاست ته دې سوال به لږ وروسته بیرته راشو، دې باندې لږ مخکې ځو. هغه دا ده یعنې د 18 سال نه مخکې د رشتو خبر روانه وه چې رشتې یعنې حکومت پاکستان سینټ پاکستان یا دوی چې دې ته محتاج شو چې دوی یو قانون سازي کوي په دې حوالې سره چې د 18 سال نه پس ودونه پکار دي.
یعنی د هغې په ځای باندې دې پهلو ته هم کتل غواړي چې لکه دا نکاحونه آیا د دې وجې نه خراب دي چې عمر کم دی او که نه دې څه نور هم داسې څه شته دی چې د هغې د وجې نکاح خرابېږي بنیادي مقصد د سوال نور بنیادی اسباب د هغې ته کتل غواړي جی زموږ چې کوم په معاشره کې کوم مثلا د بېراروۍ چې کوم ذرایع دي جی په هغې باندې نظر پکار دی داسې نور ډېر معاملات دي زموږ تعلیمي چې کوم ماحول دی کوئی ایجوکیشن وغیره داسې مسایل دي چې هغې ته کتل غواړي او د هغې په نتیجه کې به انشاءالله معاملات درسته دې سره زه خبره بالکل کومه ځکه چې زه خو په دې معاشره کې ان یم او ډېر خلک چونکې زما واتس اپ کم ګروپس دي یا مطلب په میسنجر باندې مختلف کوېسچنې د نارینه او زنانو طرف نه راځي بېشماره ټیک شو زنان هم کوېسچنې کوي نارینه هم کوېسچنې کوي بېشماره کېږي بلکې زما خو دا کوم چې ایډمن دی د ګروپسو ناست دی نو ماته کله کله راولېږي چې بېشماره سوالات راځي تاسو یقین وکئ چې په دې کې چې کوم دوه کوېسچنې دا ډېرې زیاتې دي مې وی چې دا تاسو سره هم کېږي یو دا ده چې اکثر زما چې کوم زنانه سوالونه کوي دا چې ما دغه وکړله استخاره مو وکړله او د هغې نه پس دا چې یاره ما خوب ولیدو چې د دې خوب زما د دې استخارې سره ریلیونټ دی که نه دی د دې څه اثر دی په دې باندې نو زه په ځای د دې چې زه ته جواب وکړم زه ورته یم تاسو د استخارې پرېږدوئ او فورا که ستاسو چا رشتې تپوس کړه رشته ورسره فورا وکړه زه بېشماره داسې وایم چې استخاره مقصد څه دی استخاره مطلب د الله نه خیر غوښتل مطلب استخاره دې وکړله د الله نه د خیر وغوښتو سترګې پټې کړه به دې رشته باندې ورشه یعنی بنیادي طور باندې بلکې زه هغه خویندې که زموږ پروګرام اوري یا زموږ دا پروګرام وروسته ګوري زه هغوی ته دا وایم تاسو په وساطت باندې وایم چې په ځای د دې باندې چې تاسو له په ذهن کې چا کومه خبره اچولې ده چې په ما پسې کومې رشتې راځي نو که دا رشته به طور مثال د ورځې 3 راځي که په هفته کې 4 راځي که په میاشت کې 10 راځي زه به د هرې رشتې دپاره به زه استخاره کوم 2 رکعته لمونځ به کوم 2 استخاره به کوم بیا په ښې طرف باندې سملم او په دې شپه به باقاعده خوب یې نمه او د دې خوب په تناظر کې بیا زه ګورم چې دا رشته زما دپاره ښه ده که زما دپاره بده او په خیال باندې شرعي طور باندې په دې کې داسې څه تعلیمات نشته د نبي علیه صلات وسلام حدیث کې خدا دی چې اذا خطب الیکم ممن ترضون دینه خلقه فزوجوه الا تكون فتنه فی الارض وفساد عریض چې کله تاسو ته داسې خلکو رشته راولېږله جنکو ته وایي خویندو بچانو ته وایم چې نبي علیه السلام فرمایي که داسې هلکانو طرف نه رشتې راللې چې ممن ترضون دینه وخلقه دینداري یې ستاسو خوښه ده او خوی یې ستاسو خوښ دی نو هغه اولیاء ته په زوجوه پرون هغه سره نکاح وکړي تاسو رشته ورسره وکړي والا تكون فتنه في الارض وفساد عریض کدا کارونه کو نو فتنې به راځي فسادونه به راځي یو دا مسله ده دویم نمبر مسلې دا دي چې ډېرې جنکۍ جی ستاسو دې خبر څه یو خبره بل هم اډ کوم هغه دا چې د نکاحونو په نه کولو کې یا د نکاحونو په ناکامۍ کې یو ډېر لوی سبب هغه 100% ترفق کېدل داسې یو کس کتل چې زما کوم خواهش دی او زما چې کوم مردود او ماته هم پقه باندې مخطوبه به زما یا زوجه به زما پرفیکټ وي پرفیکټ به یو زه چې څه شی غواړم نو دا خو جنت کې کېدلی شي خو په دنیا ته به د دنیا په ندم موږ تاسو کوو جی داسې به نه چې لکه زما یا د یو چا په زړه کې کم خواهش دی او دته پقه صفت باندې څه شی میلاو شي دا کله د نکاحونو په ناکامۍ کې ډېر لوی سبب دا صرف په نکاحونو کې نه زموږ په ډېر کارونو کې مثلا تالیف او تصنیف ته نو زه په یو کتاب باندې تر هغه وخته پورې نه ورتم چې دا د 100% هر قسم غلطونه پاتې نو نتیجه دا چې کتاب پاتې شي په کلون باندې پاتې داسې یو کار دی زه هغې ته ورتلل غواړم نو زه وایم چې دا وسایل برابر شو دا کار وشي دا کار وشي دا په نتیجه کې به زه ورته ما خیال دی چې کوم ضروري امور دي هغه سړی انجام کړي او بیا ډو اټ ورتلل د دې حوالې سره زه خبره کوم هغه نمونه به صیغه راز کې زه وساتم یو ډېر لوی عالم یو ورځ ما ته وویلو بلکې مجلس کې چې زمونږ استاد یعنی هغه استاد زمونږ اوس هم سپینګیری دی هغه د خپل استاد باره کې خبره کوله عالم و د دې د سیمې و ویل چې هغه ډېر یعنې موږ ته بیا صدره او ملا حسن دا کتابونه ویل یعنی په دې دور کې یعنی یو طالب العلم یو عالم ډېر عمري ویل موږ به د هغه نه تپوس وکړو چې تاسو شیخ صاحب واده په کله کوئ وی چې زه لا په انتخاب کې یم زه په انتخاب کې یم یعنې د هغه په ګیره کې سپین لګېدلي وو د هغه عمر په تېرېدو باندې و خو هغه وی چې زه په انتخاب کې یم چې دې نه پس زه جنۍ ګورم چاره او زه بلکې خویندې ورونو ته به موږ وایو که نه چې یعنې جنۍ څه و چې زما دا کم خاوند دي نو دا به باقاعده رنګ به هم برابري او جسماني ساخت هم برابري د هغې سره سره دا به ښه ویل کوالیفاید به ومي د هغې سره سره بزنسمین به وي خاندان به هم برابري خوی به هم برابري د هغې سره سره د کور په سمبالښت باندې هم پوهېږي د هغې سره د بچو توقعاتې ته همي مور او پلار بیکګراونډ به هم ټیکي د هغې سره سره دا چې لکه یعنې دې هر څه ته موږ ګورو دغه شانې هلک چې بیا کله جنۍ کوي هغه هم دغه سوچونه دي چې دی تعلیم یافته همي او دا عالم همي او دوی د کور په سمبالښت باندې هم پوهېږي او
دا د ما د بچو تربیت هم کولی شي او دا مال ښه پخلی هم کوي او مطلب بریاني به هم پخولی شي او دارنګې په کابلي پلاو هم پخولی شي په طبخي به روټۍ پخوي او په مطلب په تندور به هم پخوي. دا توقعات چې کله ساتلی کېږي که به دا مسلې خامخا په دې کې لطف خدای که نه چې کوم یو سړی دا توقعات واخیسته ساتي نو هغه په دې عموما د دې شرایطو نه پخپله عاري. دا څنګه شاګردان چې ستا ناست یم ډېر دې موضوع ته خوشحاله دي. ستاسو خیال دی که نه چې لکه دا موضوع چې انټرسټینګ موضوع ده د دوی لپاره دوی به چې کوم کسان اوري نو هغه به ډېر خوشحاله وي چې یاره دا ډېره ښه موضوع ده. نو دې والې سره پیغام خیر ورکړي تاسو دې والې دا کوم چې مطلب دا کوم شرایط په دې کمپرومایز پکار دی او که نه دا مطلب دې فالو پکار دی کوم چې ضروري دغه دی هغه پکار دی. البته دا چې سړی بالکل پرفیکټ ګوري نو دا به ممکن نه وي داسې به ممکن به نه شي. عموما داسې خواتین زما په نظر کې شته دی داسې خواتین چې مثلا هغه عمر یې تېر شو هغه اوس هم په دې تلاش کې دي چې لکه زه به ښه رشته به راځي دا د شرطونو پکې وي. دا شرطونه پکې نتیجه دا شي چې لکه په رشته کې چې چاته څه مطلوب وي نو هغه بیا په هغې کې هغه کشش پاتې نه شي د هغه لپاره هغه رغبت پاتې نه شي. نو دی کله په پیسو باندې چې زما څه تنخوا مې ده پیسې دي خاندان دی یا نور څه شی نه دي حالانکې زما نه خیال شي چې لکه دا شی نه د انسان د زندګۍ سبب د سکون خوشحالي سبب ګرځي د سکون سبب ګرځي. پیسو کې سکون نشته په کور کې سکون نشته په داسې معاملاتو کې سکون نشته. بل حدیث دی چې لم تر للمتحابین مثل النکاح که نه چې دوه کسان یو بل سره مینه کوي د نکاح په شان یې ښه شولی نشته. نکاح سره خود به خود دا څیزونه دا به کې ځي. بل سوال راځم زه کوم سوال چې بنیادي سوال دی کوم چې زموږ نن د دې پروګرام کیسه دغه دا ده چې آیا پارلیمنٹ ته یا سینټ پاکستان ته یا جہاں بھی ہوں کم سے کم اسلامی ملکونه دي وغیرہ هغوی داسې لیجسلیشن قانون سازي کوي نو دا حق د قانون سازي ورته حاصل دی او که نه دی حاصل؟ اصل کې زمونږ خو داسې ادارې شته دي چې هغه مثلا زمونږ اسلامي نظریاتي کونسل یې ته وفاقي شرعي عدالت دی هغه داسې ادارې دي. دا معامله د نکاح او د طلاق دا آیا د دې نوعیت ته وکړه دا د دې نوعیت نه دا د هغې هم دایره اختیار نه دی. یعنی مطلب دا سازو خبرې د خبر زه وضاحت کوم ځکه چې موږ لکه دا منسوسي مسلې دي او په منسوس مسلو کې د اجتهاد مجال نشته دی د قانون سازي مجال نشته. زه خپل کوم چې زمونږ اوریدونکي دي هغوی ته دا خبر داسې واضح کوم چې کومې مسلې منسوسې دي. منسوس مطلب دا په هغې کې د شریعت نص وارد دی. نص مطلب دا چې د الله حکم پکې دی د رسول حکم پکې دی سیرت رسول پکې دی. په دې کې یو سړی بیا اجتهاد نشي کولی چې دا قانون داسې جوړ کړم که داسې جوړ کړم د دې به سوشل امپیکټ به څنګه وي د دې به پلان به څنګه وي. یعنی شریعت چې کله یو مسله منسوسه موږ ته بیان کړله نو پاکستان یو ډېر لوی اداره د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل دی. ټیک شو د اسلامي نظریاتي کونسل چې کوم دغې کوم دایره کار دی او کوم دایره اختیار دی هغه دا دی چې سینټ پاکستان کله یو بل پیش کوي یا مطلب قومي اسمبلی کله یو بل باندې خبره وکړي په هغې باندې کوم ممبر پارلیمنٹ دی ممبرز هغوی په خبره وکړي د دې نه وروستو به د شرعي نقطې نظر د معلومولو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته به ځي. په هغه ځای کې د هغې سفارشات به راځي چې آیا دا ریلیونټ د اسلام دی که نه دی ورسره اسلام په دې کې څه تعلیمات دي. د دې سره سره بیا یو ډېر لوی یو سپریم عدالت بل دی چې هغې ته وفاقي شرعي عدالت وایي فیډرل شریعت کورټ. یعنی په هغه فیډرل شریعت کورټ کې هم په دې باندې ججان ناست دي د شریعت ماهرین دي هغوی په فقه باندې ډېر مهارت دی هغوی په حدیثو باندې ډېر لوی ګرفت دی د قرآن او د حدیث ماهرین دي. هلته دا مسلې ځي او په هغه ځای کې په دې باندې بیا بحث کېږي. یعنی مطلب دا چې که بالفرض دا اسلامي نظریاتي کونسل ته را مسله لاړه شي یا وفاقي شرعي عدالت ته لاړه شي او هغوی په دې بحث کې هم دا د هغوی در اختیار نه دی. دویم دا چې یو دې سره اضافي خبره زه دا کوم چې دوی دا مسله وایي چې دا مسایل د 18 سال نه مخکې وشي نو لکه دا اختلافات راځي. څوک دا ګارنټي کولی شي چې یو سړي په 40 سال کې واده وکړي هغه به طلاق نه راځي یا په 35 سال کې وکړو دا خو به راځي. یعنې بېشماره موږ ته خو بېشماره داسې کیسونه راځي چې هغوی ودونه کړي وي د 40 سال نه پس د 35 سال نه پس یې کړي دي هغوی په منځ کې هم طلاق راغلی د هغوی په منځ کې هم لکه بېروخي راغلی د هغوی په منځ کې هم بریک راغلی دی. لہذا دا خبره کول چې د 18 سال نه بالفرض دا واده واوړي نو دا نکاح به برقرار وي او که مخکې ده نو په دې کې مسلې راځي. بنیادي طور باندې دې کې مفتي صاحب یو سوال دی اصل کې زه هغې له راځم یعنې کوم چې یعنې سینټ پاکستان یا کوم کسان چې دا بیل پیش کوي هغوی دا وایي چې اصل کې د نکاح خو ډېر مقاصد دي په دې مقاصدو کې یو توالد او تناسل دی یعنی تولید دی چې دې نه بس الله تعالی چاله بچي ورکړي. نو بالفرض که د 18 سال نه مخکې جنۍ د 17 سال ده 16 ده 15 ده 14 ده یعنې دا بلوغ ته ورسېدله خو د هغې دغه ټایم ته نه ده رسېدلې او دا کله بچي راوړي نو وایي چې دا کوم چې ډیث ریشو ده په زنانو کې ډیورینګ ډیلیوري وایي دا بنیادي وجه داره چې دا 18 سال نه مخکې که مودونه وشي نو په دې کې وایي دا موتونه ډېر واقع کېږي. دې حوالې سره ستاسو څه اتفاق شته او که نشته؟
اصل کې د مرګ او د ژوند معامله خو د الله په لاس کې ده. مونږ داسې بې ضبط ویلی نه شو چې لکه دا د هغې وجه د مرګ ګرځي او د سبب ګرځي. ستاسو خیالي مونږ ته اسلام د دې خبرې اجازت نه راکوي چې کله یو ماشوم دی او د مور په خېټه کې دی او ډاکټر او هغې کرو راغلی دی او ډاکټر مونږ ته داسې وویل چې دا تاسو د دې د لري نه کوئی استاد اباشنه مونږ کو مور ته نقصان دی یا په خپل دي ماشوم ته نقصان دی. شریعت د دې خبرې اجازت نه ورکوي او اباشنه چې دا خو دغه وجه دا چې دا خو تخمین دی او اندازه روزن غالب باندې کوي. ډیر ځل داسې شوي دي چې ډاکټر وایي چې دا بالکل د مرګ خبر ده شوي او ډیر ځل داسې چې نارمل کیس څه پکې نه و سړی دغه طرف بل باقي بل سوال هم دی که نه بالپرز د مور د لایف د پروټیکشن دپاره لکه سړی څنګه د بچي لایف هغه په ریسک باندې لګوي که نه چې مطلب یو لایف زه بچ کوم او بل لایف هغه زه ضایع کوم یعنی د بچي دام لایف ته حیات دی او دارنګې د مور دام دی نو څنګه داسې سړی کوي چې یو لایف ورته محترم ښکاري بل لایف ورته غیر محترم ښکاره کېږي. دې سره زه راځم مفتي صاحب دې بل حوالې سره یعنی الحمدلله موږ چې څومره اورېدونکي دي څومره کتونکي دي د هغوی دپاره دا خبره کلیر شوله چې 18 سال چې کم د عمر لیمیټیشن کم حکومت خودل غواړي یا قانون سازی په دې باندې کول غواړي دا د حکومت داري اختیار نه دی شرعي مسلې دي لہذا د 18 سال مخکې واده بالکل کېدی شي یعنی بلوغت شرط چې کله الګ بلوغ ته ورسیږي جنې بلوغ ته ورسیږي دا د توالد تناسل قابله ده دا د واده قابله ده دا د خاون او د خاون د کور د سمبالغ قابله ده لہذا په دې کې نو ډاوټ په دې کې دویم سوال نشته لہذا دا بل حکومت لپاره دی چې د اسلامي جمهوریت پاکستان دی چې داسې قسم بیلونه دي نه راوړي پارلیمنت ته او په دې کې د خلکو مینس کې یو قسم کنفیوژن هم راغی. بل مسله دا چې کوم پاک انډیا کم د ټینشن دی یعنی انډیا را لاغوي حمله وکړه دا غي نه پس بیا پاکستان دا غي یو برپور جواب وکړو د پاکستان په خواجه پاکستان باندې د پاکستان په فضایي باندې او په دې ادارو د خلکو یو اعتماد جوړ شو د پوج سره بیرته مطلب قرابتونه رالل قربت راغی هغه دوریان لري شولې او داسې یو قسم قومي یکجهتي رالاله او دا د پاکستان کې دا شډیر ناپیدو د 13 تقریبا 12 سال نه یعنی دا یو پاکستان کې یو ټینشن جوړو الحمدلله دا شعر نږدې شو. په دې وخت کې حکومت دا بل راوړي زما په خیال باندې ماته خو سازش غونې ښکاري چې په دې وخت کې یو قومي یکجهتي جوړه شوې ده علما او عام خلک د سیول سوسایټي خلک دي که د عوام دي هغوی راله یو کمیټمنټ جوړ شو په دې حوالې سره او په دې وخت کې داسې یو بل پیش کول چې هغه یو کنفیوژن هم پیدا کوي هغه د تفریق سبب ګرځي. په دې حوالې سره تاسو وایي چې دا حکومت یو ډېر نابالغ نظري نه ده. زما خیال دی چې زموږ د پاکستان خو مسایلستان دی زموږ ډېر داسې مسایل دي چې هغه جنمن مسایل دي او هغه فی الوقت د هغې حل ضروري. زموږ تعلیم یو ډېره لویه مسله ده زموږ هیلت ډېر لویه مسله ده زموږ کمیونیکیشن ډېر لویه مسله ده زموږ روډونه او دا مواصلات دي دا ټول ډېر ښه مسایل دي. دا څه ضرورت و چې هغه مثلا امن زموږ لویه مسله ده نن سبا امن دی لویه مسله ده زموږ هغه چې کوم بنیادي میجر مسایل دي او بنیادي مسایل دي هغه سړي هغه آیا زموږ هغه ټولې مسلې حل شي اوس موږ دې ته کېناستلو نو که زموږ هغه مسایل حل شي او بیا موږ دې مسلې ته کېنو خو بیا خو ټیک ده. بل دا یا دا چې مطلب د پاکستان کې علما نشته او دا کار دی منبرانو ته پاتې دی چې دې سره بل څه موضوع نشته دی او نه د هغوی سره بل څه کار شته چې راځئ او د علماو په دې مسلو کې موږ لکه مداخلت وکړو دا کار دی. دې مفتي صاحب زه یو بل سوال کوم چې یو خو دا خبره کلیر شوله چې د واده لپاره بلوغت شرط دی او د 18 سال خبره کمزوري ده یعنی زمونږ الحمدلله دا یو کنسنسس په دې باندې راغی اتفاقي رای راغله چې دا خبره ده او شدید نظرم ده دې سره دا خبره بالفرض یعنی د بعضي مفاداتو په خاطر باندې د فوایدو په خاطر باندې یعنی د بعضي داسې سيزونو په خاطر باندې چې د هغې موږ ته وروسته مستقبل کې په فیوچر کې فایدې راځي آیا بیفور د بلوغت د مخکې یو جنې نابالغه ده الګ نابالغ دی څنګه چې زموږ په قبایلو کې کوم نظام دی آیا په دې وخت کې نکاح شرعي جایز ده چې وشي یعنی جنې بلوغ ته نه ده رسېدلې الګ بلوغ ته نه ده رسېدلې او د هغې په منځ کې مطلب د هغې اولیاء رالګي او نکاح یعنی نابالغ جنې چاله په نکاح باندې ورکوي نابالغ هلک نکاح کوي نو شریعت په دې حواله سره سوی قران او سنت په دې حواله سره دا جایز ده کنه جایز ده یو خدای مطلب خاص را دی بد سره دی په بروسته خبره کو خدای حواله دي نکاح ټیک ده نکاح ټیک ده البته زه یو بل خبره کوم دا چې د نکاح لپاره دا وخت ډیرول زمونږ بچیان او بچی دا چې کله 9 او 10 ته ورسیږي نو دا عمر د کنټرول بالکل بهر جی او زموږ په ادارو کې د کو ایډوکیشن د هغې دپاره د دې د تحفظ یا د داسې خاص تنظیم نشته دی په دې عمر کې بیا مونږ دا پابندي هم ولګوو چې لکه نکاح او دغه بند دی
او دا معاملات دا به ډېر موږ ډېر وی نقصان دا تاسو ډېر بنیادي سوال وشد کو یعنی یو طرف ته دا ماحول پرووایډ کول چې د پاکستان په اکثر ادارو کې کوئی ایجوکیشن دی او د 9 to 10 داسې په دې دور کې ملګه دلته موږ په دې سراوند ایریا کې کوم څومره مطلب سکولز دي کالجز دي سکولونو خاص کر پاګه کې کوئی ایجوکیشن دی پاګه کې باقي د میل ټیچرز هغه فیمیل د سبق وي فیمیل میل د سبق وي یو زید په یو ګیټ باندې راوځي دا غو ریسس په یو ټیم باندې کېږي دا غو چټو په ټیم باندې کېږي یو کوئی ایجوکیشن دی یو طرف ته دا ماحول پرووایډ دی او بل طرف ته پاګه دا پابند لګول مطلب ته نکام په 18 سال کې نه کې لګ دا یو قسم د تناقض د تعارض دی چې د اډو بیا سهل نه راوځي زمونږ معاشره موږ تنګ یو کنه بهر هروي مسائل دي زمونږ نو دا خو لکه په خپل لارو یعنی دې د لپاره دا خو مطلب لکه دا یو کولاوم دی هم تړو هغه دې ته موږ اجتماع د نقیزین وایو کنه دې سره سره یو بل خبر زکوما تاسو ډېر خسته خبر وکړم مفتي سي محترم او حقیقت کې تاسو هغه بصیرت دی پدې کې چې بلپرست حکومت دا کار کول غواړي هم نګر دې شرعي حیثیت نشي ورکولای یعنی شرعي تور باندې پدې پابند نشي لګولای البته موټیویشن کولای شي ترغیب ورکولای شي چې تاسو نکاونه 18 سال نه واړوي د دې لپاره چې دی الکه به میچورټی راشي جنې کې نو مطلب پدې کې بیا د قباحت نه شته چې ترغیب ورکړي تاسو 18 سال مخکې مکوي ځکه چې پدې وخت کې لکه جنیم د دې جوګنه د چکورو پیجنې دا مور جوړ شي دا انګور جوړ شي دا کور سنبال کی دا مطلب خاون سنبال کی خاون نه کویږي بده خبرو باندې هغه شانې زمونږه اخلاقی مورال موچت نه هغه شانې زمونږ مذهبي تعلیم نشته په تعلیمي ادارو کې د مذهب تعلیم ډېر کم دی نو په دې حواله سره ترغیب ورکولې شي تاسو د نکاحونو لګ لیټ کې 18 سال نه واړوي خو بلپرس یو خبره کوم بلپرس کدا کوي او دغه د لپاره د لازمي دا چې کوئی ایجوکیشن د ختم کی ورنه بیا به تناقض راځي بل جی بالکل دا خبره ده چې دا مسائل چې پیدا کیږي نو دا څنګه د چې په ټول دنیا کې هم دغه حالي ورته ملت دي چې هغه خاندان باغ باندې ډېر لوی اثر مثلا یو ځنی خاندان د سی خاندان بنیادی شی دی بالکل بنیادی قاعده کوم بنیادی د لایف بنیادی قاعده خاندان بنیادی قاعده د خاندان د سی چې د خاندان ورو کې ماشوم وي لکه تاسو ماشوم تاسو دغه تاسو هبان او د شوی د لکه هبان اوس په دې دا کچ لکه تاسو کیمرا ته مخامخ کیږي ما خل د مشکل عمر 4 سال آی تھنک چې عمر به 4 سال ته په دې 4 سال کې د چې لکه د تاسو وی چې د جنکو سره بالکل الرجی ده چې سبق ته نه وای او سبق ته نه وای هغه نه چې کوم استاد وي چې جنکو ته سبق وای الکوي سره نو وای دا هغه سره سبق د هغه نه سبق زموږ سره قاضي عزیز الله سره سبق نه وای وای دا استاد وای دا خدو ته سبق وای نو مر خبره مطلب دا چې لکه د سیستم نوعیت چې کوم معاملات په دې کې خاندان یو خاندان دي چې خاندانی روایت او دغه په دې معاملې باندې ډېر سټریکټ نظام یا دغه خمیر کې کله شي خبره نو دا کو په 13 سال کې د دې ته مسائل ناراضي او دا په 16 سال کې د مت مسائل ناراضي او چې خاندانی مسائل نو دا 50 سال تور سره دا خپل مرز په دې کې راضي برخه کوي مطلب دا چې دا د سره دا نیچرل شی دی د خاندان سره تعلق ساتي د انسان د فطرت سره تعلق ساتي الته کې ودا مسائل بل طرف ته چې تاسو خبرې نن سبا یو بل موضوع شروع ده هغه در چې آیا په بچپن کې آیا په تعلیمي ادارو کې تاسو بوس کوي په تعلیمي ادارو کې خاص کر په هغه لیول باندې چې کوم لیول د ماشوم د پرایمري لیول یا د میډل لیول آیا د سیکس ایجوکیشن ورکول پکار دي کني ورکول پکار دا نن سبا یو برننګ ایشو ده نن سبا لکه په دې باندې خبره کیږي چې مطلب کم جنسي تعلیم ورکول پکار دي کني دي پکار چرته سړیو چې مطلب ستا مطلب جنسي خواهشات برازي او څنګه مطلب د باغل غواړي څنګه باغ یوز کول غواړي او څنګه یوټیلایز کول غواړي نن سبا دا بحث شروع دی تاسو څه خیال لکه دا زما خیال خدای دی چې دا خبره خاندان د پرې خودل غواړي دا خبره سماج ته پرې خودل غواړي کدي خبر باندې په تعلیمي ادارو کې اوپن ډیبیټ شروع شو نو اسیم د هغه تعلیمي ادارو کوم چې باقي کو ایجوکیشن دی هغه نه خبرې کو په دې ادارو کې ځین یم کنه دا غي چې کم بورا اثر دی خطرناک اثر دی یعنی ما ته ټیچرز ویل چې زمونږ اداره تباہ شوله ډېر نږدې کالج یونیورسيټي دی ما ته کړو چې مولانا سي په دې تاسو پروګرام وکړي دا کاری تاسو نوم والي چې ته موږ تباہ ورباد شو استادان ما د پروفیسوران ما ته وي استادان ما ته وي چې زمونږ په دې سکول کې تاسو زمونږ د کم سی یوز دي کم او زمونږ چې د کم د دې سټیک هولډرز دي د دې په ذهن کې دا خبر تاسو راولي چې دا شی پرېږ دوی تاسو د کو ایجوکیشن نه غوي تنګ دي فرض ک په دې دوران کې هغه د سیکس ایجوکیشن ورکول شروع کړل دا هم خل سیکس فری زون به جوړ شي د حواله سره خو سم خیر قران کریم د دې خواتین تعریف کړي مؤمنات غافلات ټکي ویل غافلات د دې معاملاتونو به خبر تاسو چې هغه د امهات المؤمنین بارکه وي بارکه وي خبره مطلب دا هغه خوبي ده
اوس چې یو ماشوم دی هغه بلوغ ته نه دی رسېدلی او هغه ته ټول دا معاملات سړی وښایي جنسي معاملات ور ټول ښایي خو دې مطلب دا چې لکه تاسو ته لار ښایي که نه بالکل هغه کوم طرف ته چې هغه ځای نه دی تللی نو تاسو ته به هدف کوئ په نشانه کوي ورته دا به ډېره منفي خبرې ها د بلوغ نه پس زما خیال دی دا داسې شی نه دي چې لکه دا اوس د تعلیم سره په دې درجه کې تعلق نه ساتي چې خلک په دغه شي زمونږ میډیا خلک عین دی او څومره داسې ادارې دي چې په دې باندې کار کوي نو زما خیال دی دا چې پرده کې شي نو ښه وي عموما زمونږ دا چې څونه اصطلاحات دي نو دا ټول په دې کنایاتو کې الفاظ قرآن کم دا چې کوم کمیونیکیشن سکل دی که نه پورا قرآن کریم چې وایي که نه لکه الان باشروا ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد مباشرة لفظ راغلی دی شو که نه د هغې سره سره متعوهن راغلی دی د استمتاع ذکر راغلی دی یعنی قرآن کریم کې داسې قسمه الفاظ نه دي راغلي چې براه راست هغه د یو شي نوم والي بلکې قرآن کریم کې خدا خبر هم دا چې غالبا چې امور بي ام سلمه رضی الله عنها ورځ نبی علیه السلام ته وویلو چې یا رسول الله څنګه چل دی قرآن کې ټول لوپونه د سړو دي یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس سړو ته خبرې دي زموږ نوم پکې ولې نه علي نو بیا هغه قرآن کریم کې آیت راغی ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات دا د هغوی یو قسم هغه دلجویي وشوله خو بنیادي طور باندې قرآن کریم د زنانو نوم نه علي په دې وجه باندې نه علي چې د زنانه په پرده کې پاتې کول پکار دي او بلکې دا تعلیم لکه زم د یونیورسټو تعلیم خو اوس راغی دی پاکستان ته د کالجونو تعلیم اوس راغی حالکه دنیا تقریبا د 100 کالو نه د 100 کالو نه مخکې آباده ده هم دغه تبادل تناسل له هم دغه تعلیم هغوی حاصل کړی و لہذا د دې دپاره خبره ده چې کوم زموږ سماج دی زموږ چې کوم سوشل ویلیوز دي معاشرتي اقدار دي په هغې باندې کار پکار دی او په دې ماحول کې چې د یو الګ ډیولپمنټ کېږي د ماشوم گروث کېږي نو خود به لکه هغه په دې خبر باندې پوهېږي او که دا تعلیم موږ شروع کوو بعضې خبرې خو ضروري دي چې لکه به طور مثال نن یو کیس ما کتلی دی به طور مثال چې ماشوم دی هغه قاري صاحب والی دی او دغه شنه شوي دي هغه میډیا ته راغلی دی نو داسې قسمه مطلب قاری صاحب ایجوکیټ کول پکار دي ماشوم ایجوکیټ کول پکار دي دویمه دا چې مطلب تعلیمي ادارې دي په دې باندې خبره پکار ده زما ذهن کې دا خبره شته خلک خپل ګولالي ماشومان سکولونو ته لیږي خپل ګولالي ماشومان دا لیږي مدرسو ته اول ته کله کله داسې وشي چې قاري صاحب دی یا مطلب د هغې کې استاذ دی یا کې درندهتوب کله کله راشي پکې حیوانیت راشي هغه په داسې طریقه باندې د هغه باډي ته لاس وررسوي هغه په داسې طریقه باندې هغه دغه باندې نظر ساتي چې ماشوم که په دې باندې پوه شي چې ګورې ته داسې یې چې ګورې تاله ستا سره چا هم داسې لاس میلاوه هو ستا د لاس نه بغیر په بل ځای باندې لاس ښودو نو ګورې ته به فوراً د هغې باره کې ریسپانس به ښکاره کوې ته به ما پوهه کوې خو دا خبرې بالکل کول پکار دي په دې طریقې سره دا د هغې یو قسم سیلف پروټیکشن دی دا تحفظ هغه کول پکار دي خو دا خبره چې د هغې د سیکس ایجوکیشن مستقل طور باندې په دې باندې سړی پوهېږي اگر چې په دې موضوع باندې نور بحث ډېر کېدی شي په دې کې مختلف پهلوګانې دي په بعضې حوالې سره په دې کې څه بعضې فواید هم شته خو دې نقصانات ډېر زیات دي په دې بنیاد باندې که د دې نه سړی قلار شي نو ډېر زیاته به ښه بلکې والدین کو داسې وکړي که نه جي چې خپل ماشوم ته د هغې د ټایم چې دا وخت سره کلاس دی د هغې نه اخوا ټایم بهر نه پرېږدي نه به د قاري صاحب سره کښېنې نه به په مدرسه کې پاتې کېږي نه به بل ځای ځي سیده به خپل کور ته راځي هر څوک چې دی خپل ټایم ته به راځي چېرته بهر شپه یا څه داسې معاملات ډېر وخت بهر پاتې کېدل داسې قسم دغه وشي او د کور نه دننه وشي نو دا به ډېر ښه د هغې وجه دا ده چې مور او پلار چې کوم دغه کوي یا د کور افراد خانداني افراد چې کوم انداز کوي نو په هغې کې د هغې سره تحفظ وي د هغې سره مینه وي هغې سره خرابي هم وابسته نه وي بهر فرد چې کوي مسایل به پیدا شي جی محترم ناظرین و سامعین زموږ د نن پروګرام مهمان او میلمه مفتی عبدالودود صاحب و موږ د هغوی ډېره زیاته شکریه ادا کوو چې هغوی موږ له ټایم راکړو او په دې پروګرام کې زموږ سره شریک شول او په ډېر حساس موضوع باندې هغوی خبرې وکړلې او الحمدلله د دې مسلې ډیپ ته د دې ګهرایۍ ته هغوی کوش شول د دې مسلې چې څومره د هغې منفي اثرات دي د دې مثبت اثرات دي په هغې باندې خبره وشوله زه د خپل پروګرام خلاصه بیا وایم چې کوم حالیه بل پس نټه پاکستان کې راغلی و چې آیا د واده لپاره بلوغت شرط دی او که نه 18 سال کېدل شرط دی نو اسلام نقطې نظر دا دی چې بلوغت شرط دی او دا د 18 سال چې کوم تحدید حکومت کول غواړي دا حق د دوی نه دی د دوی پروتوکول نه دی دا د اختیار نه دی بلکې د دې نه پس د سینټ پاکستان نه وروستو که دا بالفرض اسلامي نظریاتي کونسل ته ځي د هغوی هم دایره کار نه دی صرف هغوی سفارشات ورکولی شي میبي یقینا بلکې زموږ دا توقع ده چې همدغه خبره به کوي چې دا ستاسو د اختیار نه دی لهذا دا ختمول غواړي دویم نمبر دا چې په دې حالاتو کې لکه دا بل پیش کول چې قومي یکجهتي جوړه شوې ده دا هم یو سازش ښکاره کېږي د قوم خبرې البته د دې سره په دا خبره مو شوله چې د بالفرض که په نکاح کې څه بعضې فواید دي نو د بلوغت نه مخکې نکاح کېدی شي
یعنی دا د شرعي خبره نه ده چې خامخا به 18 سال ته خبر رسیږي او د هغې سره سره په دې باندې خبره وشوله چې یقینا که بعضې بالفرض داسې سنور د ژوند څه بعضې مقاصد وي چې د 18 سال 19 سال 20 سال ته دا خبره ډیلی شي، په دې کې به څه فایدې وي، نو داسې مورالي او اخلاقي طور باندې که ترغیب سړی ورکړي دا ورکولی شي. نور داسې په دې باندې پابندي لګول، په دې باندې قانونسازي کول دا زموږ د اختیار نه دی. انشاءالله تعالی که داسې نورې موقع راتللې او مفتي صاحب له موږ زحمت ورکوو، موږ څه وخت مخکې د خپل پروګرام له شیخ احسان الله خالي صاحب راوختلی و، یو ورځ مفتي اکبر علي عابد صاحب راغلی و، دا زموږ دریم مهمان دی چې موږ راوختل. انشاءالله زموږ توقع ده چې موږ سره بیخي بلامبټ کې 3 کیلومتر کې موږ څه پاتې کېږي. موږ به تاسو دعوت درکوو، دا مختلف موضوعات دي کوم چې شرعي موضوعات دي انشاءالله تعالی د دې معاشرې دپاره په هغې کې فایده ده. د نوجوانانو مسلې دي، د جنکو مسلې دي، هلکانو مسلې دي، د کورونو مسایل دي، نو فردي عائلي سماجي او ملکی سطح باندې کوم مسلې دي انشاءالله تعالی په دې باندې به تاسو موږ ټایم راکوئ. موږ ستاسو شکریا ادا کوو. الله تعالی دې ستاسو په عمر کې، په علم کې، صلاحیتونو کې مزید خیر برکت واچوي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.